نو هغه دا ووی چې زما مولیان بدې شي، زما مولیان مطلق مولیان. دا بعضې خلک چې پکې فرق کوي دا هسې حرامتوب کوي چې نه زه سیاسي مولیان یادوم. نه 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 نه، تا کې خارق ده. سړی چې له ونې نه پرېوتی و له ونې نه او بیا ډاکټر ورله دوایي د چینجو ورکړې وه. نبی انصار الدین الله نو دام د ایمان جز ده او د ایمان نښه ده. او و آیت النفاق او نشانه د منافقت بغض د له انصارو سره. بغض د چا سره؟ انصارو سره. ولې له دې وجې ورسره بغض کوي چې دوی نبي علیه السلام سره مینه کړې، نو دا منافقت نشي. زه دې وخت یا طالب وم یا نه داسې وخت و، خو زمونږ په هغه علاقه کې چې کوم ځای پاتې کېدو یو طالب و، هغه جومات کې امامت کا او سیده ساده سړی او داسې سپینګویه غوندې سړی، او مجلس کې یو کس و داسې زورور قومي سړی مضبوط ځوان، خو داسې پوخ عمر کې ځوان بچو خاوه. نو هغه دا ووی چې زما مولیان بدې شي، زما مولیان مطلق مولیان. دا بعضې خلک چې پکې فرق کوي دا هسې حرامتوب کوي چې نه زه سیاسي مولیان یادوم. نه 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 نه، تا کې خارق ده. سړی چې له ونې نه پرېوتی و له ونې نه او بیا ډاکټر ورله دوایي د چینجو ورکړې وه. وی جي دا سړی له ونې پرېوتی ده او تا دوایي ورله چینجې ورکړې ده، دا ولې ته کې چینجي دي کنې ته په ونه بلا وخته چې ونه باندې پوهده اول دا چینجي دي وباسو او هغه نه بعد بیا لکه د زخمونو علاج به یې کوو زخمونو. نو بعضې خلکو کې هسې چینجی چې تا امداتا چیړي اصل کې که دا خبره په کور کې که جومات کې که بل ځای کې چې ستا مخکې کوي که ورور دي که پلار دي کار څوک امداتا پې درد دی. مولانا صاحب پسې خبرې کوي، مولانا صاحب کوم ځای ده؟ او یا نور سیاسی مولیان یا لکه نور داسې شو یا بعض صوفیاو پسې خبرې کوي، پیرانو صاحبانو پسې، خو دا خو ټول زمونږ مولیان یا تبلیغیانو پسې خبرې کوي. نو لکه زمونږ مخکې چې کوي خو دا ما ته وایې که کوم ملا بیان کا او کونډۍ به ورسره وه، اوس هم خلکو سره کونډۍ یا ته ایښې وي داسې وی چې او همدا تاسو ته یې وایم خو خالي دا کونډۍ د په سر نشي مې ښودی چې تا ښیم ته دا زه چې اوس یوه نیمه خبره سخاوت کوم یا چا نو چا ته یې وایي خو تاسو ته یې وایو که نه خو دغه خلک او یا چې وایي زمونږ د سره مینه ده محبت ده نو چا دیوال ته یې وایي. خو که مینه مې دا تاسو سره ده که نوره خبره یم دا تاسو سره ده هر څه چې دا ټوله خبره تاسو سره. نو کله په تبلیغیانو لګې کله په مجاهدینو لګې یاره چې دا جهاد نن سبا او دا جهاد غلی شه د عوامو خبره دا خوله دې وینځه بیا هغه نه بعد جهاد یادوه. هزار بار بشویل دهن با مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است. ما ام مدحت محمدن بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی صلی الله علیه وسلم. یاره چې دا مولیان داسې دا مولیان داسې اول یو بله پارټي وه اوس پکې دا بله راغه شو هغه یې بې وبخله بس خبره لاندې باندې شي فیسبوکیان هغه بد رد وایي بیا وایي چې ما بیا مولیان مونږ نه خفه کېږي او زه هغه حقیقي مولیان نه ښیم. همدغه حقیقي مولیان دي دا ته چې پسې خبرې کوي مولیان همدغه مولیان دي. نور غریبانان جوماتونه کې چې ناست دي او هغه دي هغه غریبانان په دې کې مولیان خو چې یو څه ناڅه نرتوب پکې وي چې یو څه ناڅه لکه هغه خو پکې وي لږ داسې یو څه چې مقابله کولی شي او چې یو څه سرې سترګې ولري داسې یو څه ناڅه داسې هغه او مټې را بډوالي داسې او داسې چې غلی چېرته داسې هغه څوک څه کوي او چا سره کار نه لري چا سره غرض نه لري چا سره. خو خیر اټکې مې درته ویلې خو هلک شارټ کټ کې بیا خپله ځان ته برابر کړي. دا ملا صاحب ورته وایي یا د کلي امام او فقیر ملنګ سړی و ډېر اوس هم شته ده یاره فلانیه ما ته ډېر ښه جواب راځي ستا د دې خبرې خو زه یې نشم ویلی غریب سړی یم داسې. نو خلک هم عجیبه دي مل ویې وایه وی نه دی بیا جنګ کوي نو دیم خلکو هغه که قایل که چې نه جنګ نه کوم بادل ناخواسته وی وایم وی چې آو وی مولیان دې بدې شي وی چې آو وی ستا حالات به دوه حالاتو نه خالي نه وي یا د دین کې نقصان ده بېدینه یې صفا خبرې ورته وکړه څه شی بېدینه د بېدینه سړي خامخا آیات النفاق بغض انصار کنه
او یا مولا چې دای ورته ویل نو اباځه پونو شو ذاتی نو سړی په پړو نو ټینګې ده وی خو ګوره ته جنگ کوي وی ولې څوک ساسه داسې خبرې کو خلکو راګیر کړی و تیار مخکې د خلکو په ځینې جوړو خلکو راګیر کړی وی چې اشتیا درته کړ مولیان دی ولې بدل شي مولا څه درته وی او موږ بیا وایي چې واځي هغه نه کېدای شي ورانه هغه کړی یاد مولا څه کوي مولا څه کوي مولیان مچېړئ مولیان ځان له کار مه ګورئ چرته دی جنوبي اضلاعو کې یو ملا سره خو ملا سیاسي خو مضبوط ملا و اثر یو اعلی افسر و غیره داسې قبایلی مشر او داسې نور کنه داسې مخور سره او سره بس مد مقابل او لانجه راغلی و داسې دا موږ استادانو نه ټکی نیمه اورېدل نو دا سړی به د مولا پسې هغه کاوه او بیا جرګه جوړه شو بیا د دوی هغه وی چې ماته ته کمزوري معلومېږي زه به بیا جرګه کې داسې کوم او داسې خو چا ورته ویلو چې خدای ته وګوره مولیان مه چېړه ورکېږه دا پرېږده دا ګوره ډېر بل شان هغه دی وی چې نه ماته حالات معلوم دي ماته داسې معلوم دي ماته خو بیا چې جرګه جوړه شو څه خبره شو نو بیا یو د بل هغه کمزوري غوندې هغه کوله خو ملا ورته ویلي و چې بس یوه خبره به ته کوې یو به زه کوم بس وی چې ټیک ده نو هغه هم د مولیا هغه مضبوطه خبره د کمزورۍ نوټ کړې وه او ملا خو ملا یي نو چې هر څنګه شي نو بیا خلکو ته ویلي و چې دا د داسې سړي زوی ده داسې سړي چې پلار یې په جومات کې څاروي تړلي وو نو خلکو توبې ویستې غوږونو ته یې لاس کړ ډېر هغه چې جومات کې څاروي څنګه وی چې بله خبره خو سره نشته وی چې دا ده وی دا چې کومه خبره کوي یو حد پورې صحیح ده زما پلار په سفر باندې و څاروي و سره و خره غوایي وغیره او داسې قافله او داسې حالات او داسې لار کې طوفان راغی حالات مغه شو او مرګري ورسره اوس هم ژوندي شته د حاجي صاحب ورسره و دا خلک یو شړه کمره وه شړه کمره نو دوی مجبوریت نه هغه شړې کمرې ته دوی ور دننه شو مسافرخانه غوندې او څاروي هم ځان سره دننه او یو دی نه و نورو مو سره څاروي خو بیا خلکو یو خبره کوله چې هغه جومات و خو که جومات هم یو ضرورت و طوفان نه پناه گر ضرورت بود روا باشد او بې ضرورت چنین خطا باشد داسې خو وی چې دا نه ده دا پلانی دنه تپوس کو چې د پلار څه کړي دي وی د پلار په الله پاک باندې ډزې کړي دي چا باندې نو خلک بیخي هغه شو چې دا څه چل کوي چې دا خپله ناسته وي چې دا وی چې موږ په علاقه ګلۍ وشو دوی فصل یې خراب کړی و نو پلار یې ټوپک راخیږي او په الله پاک یې فایرنګ کاو چې الله پاک وله که ما فصل یې خراب نو خلک ودی چې خدای دې کور ران که موږ درته نه وی چې مولیان مه چېړه خدای دې خوار که ستا پلار په الله پاک ډزې کړي دي پلار خو دې مړ ده خو چې ته اوس را نیولی وی او اوس هغه پانسي کړی یم وایي چې پلار دې ولې په الله پاک ډزې کړي وایه بل